د ابن ماجه شریف حدیث دی. بعضی کسان دا لیبر او دا مزدور غریبانانو په کور کې چې مزدوری ونکا بیګاله دا غوی په کور کې خوراک نشتا، بیګاله دا غوی په کور کې رزق نی، اسکاک نی، دا نور بندوبست خو پرې چې جو هغه سبق د ایجوکیشن دی او تعلیم نه د خپل بچو او بیا صحت ته او اخو اسم دا غریبانان سنات باندې زندگی او وخت ور سره تیری خو هغه خوراک تی ضرورت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکه فرمای چې تاسو مزدور بوت مزدوریلا سکار په هغه باندې کړی نو دو خبرو خیال خامہ خصاتی. پیغمبر علیہ السلام فرمای یو سره اول مزدوری ټاکای دا سمورته چې زت راشاو بیا په اخر کې ګورو کې دی شي داغه په سوچ کې 50 روپۍ او ته اغله 10 روپۍ ورکړي کې دی شي د هغه په ذهن کې 0 روپۍ اغله ته 800 روپۍ ورکړي. دا څه خو ماشاءالله څوک شته نه دی چې هغه په ذهن کې 0 روپۍ او څوک له 1500 روپۍ ورکا او خوشحال شي. خو زمونږ استادو د مزدور نم لاندې کم سوچي په پیسو کې نو ځکه حضور مبارک فرمایي زړه ته به تکلیف ملاو شي. نبی علیہ السلام فرمایي حضور مبارک فرمایي زما مزدور امتی له تکلیف دا ول مور کوا تکلیف مور کوا اول اور سرا د پیسو خبره وکړه او بیا څه فرمایي اعطل اجیر اجره قبل ان يجف عرقه. نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا کله ار سره کار وکا او فارغ شي نو د خلی او چیدو نه مخک د هغه په جیب کې د هغه کار مزدوری واچو. نبی علیہ السلام فرمایي ټال مټول نه کار ماخلا دا سه مورته چې ز سبا راشه او نن فلان دا سه دی دا چې نن تانه دا پیسې اخلي کنه دا کور لا هغه ضروری سامان په اخلي چې هغه نخلاصای نشتا کنن دا پیسې وی نوړي نن داغه په کور کې وړه نشتا. هر څوک ستا غوندي صاحب ثروت نه، هر څوک ستا غوندي صاحب مال نه چې زما استا په کور کې د میاشتو راشن پروتي کده چینه بورای راو کده وړو بوجای راو کدا سه نور دی. دا خو خدای پاک جل جلاله پزما او پتا باندې انعام کړی دی یو قسم ل نعمت ته. هر څوک دا سه نه دی خپل ګمان به په بل باندې مال په لحاظ باندې نه کړي. دا مزدور دی د غنن مزدوری والله چې هغه اونکا داغه پکور کې نن خوراک نشتا داغه پکور کې نن چینی او وړه نشتا. نو دی وجنه حضور مبارک می فرمای تاسو د خلی د عرق د اوچیدو نه مخکې خیر د کې 100 روپۍ دا غلا دلجوی لپاره زیات ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا هغه مسلمان د لپاره نورم بهتره خبره ده انسان پاغه باندې خوشحال شي. او ګوره تر دې پورې بعضی وخت کې مزدور مجبوری او بهر ته هغه سره د کار خبره وکړي په 100 روپۍ باندې خو هغه ته د کار د نوعیت پته نه لګي چې دا څنګه کار وي. خو چې هغه کله کور ته راشي هغه وګوري دغه مزدور ته هغه کار ډیر سخت او تخکار شي ګران دی. بابت کې پیغمبر علی السلام حدیث فرمایلی یو شی حالت پیغمبر علی السلام بیان کړی. حضور مبارک فرمایي چې کله ته مزدور راولي او هغه کار مزدور ته سختی ټیک د چرتویلی چې زه کړم او زه کړای شم او 100 روپۍ تا خبره کړي ما او تا څوکړو ما او تا ورته په کورسې کې ناستیو ما او تا په کورسې کې سوري تناستیو او خره ته پته لګي چې دا کار په د باندې لګ درون دی لګ زور ور دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا ستارور دی فانهم اخوانکم دا ستاسو رونه دي. نبی علیہ السلام فرمایي کورسې پرې درو چت شه خدمت ور سره وکړه. پیغمبر علیہ السلام کار ور سره وکړه غاړه لزغاړه ور سره واخلا بلچا مونږ او تاسو یو چې بیا مولا پیسې ولي ورکړي پیسې ول ورکړي نو تا پیسې څومره ول ورکړي ولی حضور مبارک دا خسته خبره ما او تا نه را یادګي او ما او تا به ثواب حصول او د هغه غټل ما او تا به کېری شي ورته بیا ضرورت نه نو دی وجنا مزدور کار دغه خلق ناشتي دغه خلق چې کله په اجرت باندې راولي دغه خلق چې کله په پیسو باندې راولي سپک مور ته ګوره کم مور ته ګوره. ها شکر ځان سره وباسي چې خدای پاک جل جلاله نن زغه انسان جوړ کړایم چې په کار پیسې ورکول شم. دا بشک د الله جل جلاله نعمت ته خو چې دا چاله پیسې ورکوم دام د رب لا یزال بنده دی که هغه کار ورته سختو. حضور مبارک فرمایي په کار کې ور سره مصروف شه پیسې تر مکموا مونږ تاسو بیا 1200 روپو نه 200 روپۍ کمی کړو چې 200 روپو ور سره
مار سره کار وکړه نه پیسې ول ومغه ورکړه خو په کار کې ور سره اخته شاو هغه کته من کوي بعضی وخت کې مزدور کار وي چې خیر دې تکې نه دورته چې خیر دی زما د کور کار دی زما تروري زستا رورم اسلامي هیڅ خبره نه ډیره د لاسه ورته ملو شي نو دا د زما استا د معاشري د زما استا د معاشري فرد دی مسلمان فرد دی د تسپک نظر دا ګناه کبیره دا کم نظر دا یاد لره کوشش ور سره کړه د پیسو هیلپ